أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. مخیاتونو کې تذکرہ وا د ایوب علیہ السلام. ایوب علیہ السلام سره د بیمارینا چې بازی وی اتلس کالا بیمارو، پاغی کې د الله رب العزت حکم ته پاتې شوی نه دی. د الله په حکم باندې عملی کړل، صبر کړل، سوال کوي د الله نه کوي. کله وی ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کله وی مسنی الشیطان بنصب وعذاب. ضرر او تکلیف رسیدل نو یا الله ته جوړون کې، ته رحم کون کې، نو ته ما باندې رحم وکې. الله رب العزت داغه دعا قبول کړه او داغه نه داغه تکلیف لري کو. داغه مال او دولت کا تباشه او اولاد مړه شویو، الله تی اغستیو، هغه ولا واپس ورکړو یا د هغې په مقدار باندې هغه او د هغې په مقدار باندې نور. الله رب العزت وی دا زمونږ سره ډېر زمونږ رحمتو پاغه باندې، او دا یاداشت د پاره د نورو بندگانو چې هغې دا خبره واوري چې هغې باندې که هم مصیبت راځي، تکلیف راځي، چې د الله نه سوال کوي. اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام داغی تذکرہ مختصر. بیا د یونس علیہ السلام چې ذنون وتوي داغه تذکرہ وشوه چې هغه سوال کوي نو د الله نه کوي، مصیبت کې گرفتار شوی دی، ځان لا خپل ضرورت نشي سر کولی، حاجت روا نه دی، مشکل کشا نه دی، اختیارمند نه دی، الله ته محتاج دی. نو الله نه سوال کوي، الله ته آواز کوي، الله ته خپل پریاد پیش کوي چې لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. الله وی دعا مې ولا قبول کړه او نجات مې د هغې مصیبت نه، د هغې غم نه ولا ورکو. دانګې نور مؤمنان مسلمانان څومره چې دي هغې له موږ نجات ورکو، بلکې څوک چې د الله نه غواړي که نه غواړي خو هم الله رب العزت نجات ورکون کې، حاجت سر کون کې الله دی. ورپسې تذکرہ کوي د زکریا علیہ السلام. زکریا علیہ السلام اولاد نشتی، وقت تیر شو، بعضی وی 100 کالو ته ورسید، بعضی وی د 100 کالو نه هم واغو. عام طور باندې خزا د سړینا د عمر په لحاظ سره لږه کشرئ، عمومي طور باندې دغسې 9 کاله کشرئ. قانون مستقل نه دی خو عام طور باندې دغسې یي. نو چا چې لیکلی چې 100 کاله عمر د دو، نو وی چې د بی بی عمر هغه لسکم 100 کالو، 10 کاله عمر د هغې بعضې وی 100 کاله د هغې عمرو،
او د عمر لس د پاسه سلو، نو تقریبا دغسې مسله روانه په دغسې عمر کې عام طور باندې اولاد نه کیږي. الله رب العزت قادر دی چې څه غواړي هغه کوي. نو زکریا علیہ السلام له اولاد ورکو د هغې عمر کې. ابراهیم علیہ السلام تذکره مخکې شو، هغه له هم اولاد چې ورکړو نو ډېر عمر کې ورکړو. اسحاق علیہ السلام تذکره مخکې شوې وه چې اسحاق علیہ السلام باره کې زیری راغی، نو هغه هم کور والی تعجب کوي، االد وانا عجوز وهذا بالی شیخا، وی زه هم بوډۍ یم او زما دا خاوند چې دا هم بوډا دی، نو دا به څنګه کیږي؟ ملائکو ته وی الله دغسې چې څه غواړي هغه شان کوي، تاسو به دقه شانتي یئ، تاسو نه به الله زوی درکوي. هغه زیری و د الله د طرف نه، هغه ورته واورولی شو، هغه شانتي وشوه. اسحاق علیہ السلام پیدا شو. زکریا علیہ السلام هم د الله نه دعا کوي، نو زکریا علیہ السلام له هم زیری ورکړی شو. مخکې د هغې تذکره راغلې هم وه، سورت آل عمران کې د هغې تذکره وه چې زکریا علیہ السلام دعا کوي. نو دلته کې چې دعا یې کړله نو رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین وایي. هلته کې وایي رب هب لی من لدنک ذریة طیبه انک سمیع الدعاء. یا الله اولاد راکې، خو پاکیزه اولاد راکې، داسې اولاد راکې چې ته ترې راضي یې، داسې اولاد راکې چې هغه ستا حکم منون کوي. سورت مریم کې هم تیر شیو وجعله رب رضیہ. یا الله داسې اولاد راکې چې ته ترې راضي یې، ستا په نسبت باندې خوښي او ستا حکم منون کوي. هلته کې ورته هم زیری وله ورکو. جبریل علیہ السلام راغی او ورته وی زیری وله ورکو چې تعالی به الله زوی درکوي. دلته کې هم تذکره د دې کوي چې یحیی علیہ السلام زویم وله ورکو. مخکې تذکره شوې هم وه چې یحیی علیہ السلام باره کې الله ویلي سورت مریم کې لم نجعل له من قبل سمیہ، چې د ده نه مخکې د ده په نوم باندې څوک شریک موږ نه دی ګرځولی. نو یحیی علیہ السلام الله رب العزت پیدا کو. دا څومره انبیاء علیهم السلام چې دا ټول دی د خیر په کارونو کې مخکې کېدل، سرعت کاو، مخکېوالی کاو، او په هر وخت کې منګ به را بللو. یو طرف ته رغبت هم دی، بل طرف ته یره هم ده. خشوع کوونکي هم دی د الله د پاره خشوع کوي. عاجز دی نو الله ته عاجز دی، خپل عاجزي الله ته پیش کوي. نور پسې د مریم علیه السلام تذکره کوي. نو داغې د زوی د عیسی علیہ السلام تذکره کوي، او د عیسی علیہ السلام هغه دعوت هغه هم پیش کوي چې هغه څه ویلي وو. عیسی علیہ السلام مخکې خبره کړوه، سورت مریم کې تیر شیو ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. کاغا زنانه ده، کاغا انبیاء علیهم السلام دی، نارینه دی، دا ټول د الله رب العزت نه غواړي. نو ورپسې رستو تذکره د دې کوي چې او مسلمانه او مؤمنه تم راشه نو د الله نه غواړه.
انسان ته هر انسان ته دعوت ته ده دی چې راشه ایمان راوړه نو عمل صالح وکا. چا چې عمل صالح کړل نو د هغه د عمل ناشکری نه کیږي او نه بوشي، ناقدری نه کیږي. دا هغه عمل که معمولی عمل له هغه الله قبلی، بیا ورپسې تذکره دیم کوي. دا دنیا دا پدې کې چې تاسو کولای شي هغه وکا، ورپسې مرګ دی. نو چې کله څومره خلک پخوا مړه شوي دي که وس مړه کېږي که آینده به مړه کېږي، دا ټول داسې دي چې د هغه ځای نه واپس دنیا ته نه راځي، واپس نشي راتلی. دا یوه لار ده په دې باندې چې ځینو په مخه روان دی. کله چې سړی پیدا شو وړوکی چې پیدا شي نو دی چې د دغه څومره عمر تېرېږي دی په مخ کې روان دی. نو چې کله د مرګ ته ورسي نو د مرګ دا یوه دروازه ده نو په دې باندې ورننوځي، نه اخوا ته ځي، د حشر طرف ته روان دی. بیا اول نه دنیا کې سړی روان دی نو روان دی مرګ طرف ته ځي. مرګ نه په دغې دروازه چې ورننوځي نو بیا عمر تېرېږي نو دومره به تېر شي چې آخر قیامت به شي، خلک به بیا راپاڅولی شي، قیامت به شي، حشر میدان به ولګي. د هغې تذکره کوي. قیامت ډېر نږدې راغی، په حقه باندې دی. د هغې حال څه بعضې ذکر کوي. وزکریا اذ نادا ربه رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. او تذکره وکړه د خلکو ته د زکریا علیه السلام اذ نادا ربه، کله چې آواز یې کاوه خپل رب ته رب لا تذرنی، نو داسې وی چې ای زما ربه مه پرېږدې ما یوازې، وانت خیر الوارثین، او ته بهترین د وارث ورکوونکو نه، ته ډېر غوره د وارثینو نه یې، ته ډېر غوره وارث ورکوونکی. یا الله ماله یو ښه وارث راکړې چې یرثني و یرث من آل یعقوب. مخکې ویلي وجعله رب رضیه. فاستجبنا له، نو موږ قبولتیا وکړه د هغه دا دعا. ووهبنا له یحیی، ورکړه موږ هغه ته یحیی علیه السلام. واصلحنا له زوجه، او جوړه کړه موږ د هغه دپاره د هغه بیبي. اصلحنا له زوجه، تند کړه موږ د هغه دپاره د هغه بیبي. کله چې دغسې حال ته یو زنانه ورسي، عام طور باندې اولاد نه کېږي، نو چې الله یې غواړي نو کېږي که نه. نو الله وایي ما ولا صحت ورکړه، ما تند کړه، د بچي قابله مې کړه. انهم کانوا یسارعون فی الخیرات، یقینا دا څومره انبیا علیهم السلام چې دي دا ټول و داسې همیشه د پاره داسې و جو یسارعون فی الخیرات، مخکې والی به کاو د خیر په کارونو کې، خیر کارونو کې مخکې والی کاو. یو یې عجلت، یو یې سرعت وي. مخکې مې یو ځای کې مونږ ویلو چې تا هلته کې هم داسې یسارعون فی الخیرات. خلق وی خیرات پسی منډي وي نه، خیرات پسی منډي نه وي. یسارعون فی الخیرات د خیر په کارونو کې منډي وي، خیر په کارونو کې تعدی کوي. نو یو سرعتی او یو عجلتی. وی العجلت من الشیطان، عجلت چې دی نو دا د شیطان کار دی. هغې ته موږ تعدی وایو. پښتو دا ناقصه ژبه ده، عربي ده، نو هغې کې جدا جدا الفاظ دي، دا هر شي دپاره پکې جدا جدا الفاظ دي. نو یسارعون فی الخیرات مخکې والی کوي د خیر په کارونو کې، سرعت کوي، دی تعدی کوي د خیر په کارونو کې دا زر دی وشي. نیو ته عجلت وی، نو عجلت یي داسې چې غیر اهم کار هغه د اهم نه مخکې کی، غیر اهم دی مخکې کی او اهم دی رستو کی، دې ته عجلت وی. ناغه عجلت من الشیطان وی، دا د شیطان کار دی. الګه کم شی چې اهم دی هغه مخکې کا، کم چې غیر اهم دی هغه رستو کا.
نو دې ته سرعت وایي او دا سرعت چې دی نو دا من الله دی. نو دا سرعت ښه شی دی، دا ممدوح دی، او دا بل چې دا مضموم دی. نو یو سارعون فی الخیرات مخکې والی کوي د خیر په کارونو کې، خیر کار کې خیرات کې نو کا تو کا دا مو خوراک لمنډي وای، خوراک لمنډي مو بعضې خو وایي کم ځای چې وریجې میلاویږي غوښه میلاویږي نو زموږ نه هر څه پاتې، مونځ هم پاتې، تلاوت هم پاتې، دعا هم پاتې، هر څه پاتې، موږ هغې پسې ولې منډې نه وو، غوښې نه ختمیږي وایي. نه خیرات پسې نه، ته د خیرات ته خیرات وکړه او ښه خیرات دا دی، ښه صدقه دا ده چې ستا په چمکاوڼ کې، ستا په خپل په نږدې خلکو کې، ستا په محله کې، ستا په کلي کې غریبانان شته که نه، هغې له پټ په پټ باندې څه ورکه، داسې ورکه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې په ښی لاس باندې ورکې نو چې ګس لاس ته هم پته ونه لګي، سې ورکړو، پټ په پټه ورکه. خیراتونه چې کوې نو پټ په پټه کوه. دی وایي نه چې لوګی نه شوی نو دا خو خلک پې نه خبر شوی نو دا خو خیرات نه شو. کله چې خیرات وشي بیا وروستو خلک خپوي، ولې زموږ خیرات یې څنګه، زموږ خیرات خلک وایي په ګوته باندې را پاسول به پکې نه وي، یو ته وایي ته را پاسه، بل ته وایي ته را پاسه، ستا سره مې کار دی. مجلس نه پاسئ نو کم چې غریبانان خلک یي چا باندې چې خیرات کیږي نو هغه پاتې کی، او چا باندې چې خیرات نه کیږي مالدار خلک یي نو هغه پکې راپاسې هغه بوزي خیرات له. نو دا خیرات شو دا بنډاره شوه، دا تا بنډاره کړله، دا تا صحبت کړلی. نو دا قصې خلک کوي. ښه خبر هغې رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې یو سړی راغی، سعد وې مړه ده د سعد مور، او د هغې دپاره زه څه کول غواړم نو څه وکم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل ما اوبه ښې دي، خلکو ته چې د څه شي ضرورت دی نو هغه وله کول غواړي، د خلکو ته د اوبو ضرورت دی نو هغه هلته کې هی وکنسته. او هغې هذا لام سعد، دا د ام سعد دپاره شو، د دې نه خلک دی اوبه وړي او ثواب به ام سعد ته رسي. نو داسې کار وکړه. نو دی څه چلو کې دی لوګی اسمان ته خیجئ، چې لوګی اسمان ته نه ختلی نو دا خو خیرات نه شو. خلک بیا وایي هسې ورغړو، ټولې قصې رواني غیر شرعي کارونه خلک کوي. نه خیرات ښه شی دی، داسې نه چې بد کار دی، خو د هغې نه ښه درته موږ ښایو چې د هغې نه ښه دا ده چې د غریب سره امداد وکړه، داسې ورسره وکړه چې د هغه په کار راشي. اوس تا خیرات کړلی نو هلته کې د هغې کرم پخشي ده او تا خیرات وکړو نو د هغه خو بچت نه شوه که نه. دارنګې خیرات ته خیرات کې یې سړی دی راغی وی زه وږی ما ماله ډوډۍ راکوي، هغه صبر وکړه زمونږ د جمعې په شپه باندې به خیرات یې هغې له به راشي. هغه زه نن مرمه، ما ته نن ضرورت دی، نن زه وږی یم، او ته وایې د جمعې په شپه باندې به راشي، جمعې ته خو لا څو ورځې پاتې دي. نو دې د خیرات نه وایي، خیرات دې ته وایي د دغې سړي سره تعاون وکړه، مرسته ورسره وکړه، امداد ورسره وکړه. یسارعون فی الخیرات، نو دې مخکې والی کوي د خیر په کارونو کې. بعضې خلک رواني وایي زه به دې سنوړی والم ثواب دې وشي. اګه ثواب خپل کې که د هغه کې که په تا باندې کېږي د ثواب دپاره به ترې واخلم وایي ځه نو خپل ثواب ستا نه کېږي، تا باندې خیرات کېږي نو وخوره، خیرات باندې نه کېږي بیا مه خوره. بعضې خلکو زموږ عام طور باندې زنانه داسې کوي، وایي که دا پلانکې کار وشو نو یو مجمع به یو پتیله یو کټوۍ دا به وریجې پخوم، دا به خیراتي ورکوم.
دې ته بیا نظر وایي. دا بیا نظر چې دی نو دا صرف دا غریب حق دی، دا مالدار سړی نشي خوړی، دا سید سړی نشي خوړی، دا د دغې سړي مور و پلار په بره باندې یو د اولاد وغیره نشي خوړی. یو د هلته کې ناست یو مجمع ډکه کړه، هغه جومات ته راولېږله. جومات کې خلک ورته کېناسته، مالدار ورته هم کېناسته، غریبانان ورته هم کېناسته، میاګان ورته هم کېناسته، سیدان ورته هم کېناسته. وایي هغې باندې خو نه کېږي. سړی مجرم پاتې شو هلته کې. ښځې چې کوم ویلو یوه پتیله به پخوم، یوه کټوۍ به پخوم، هغه شی خو ونه شو. هغه چې چا وخوړو خو غیر مستحق وخوړو. دا قصې پکې. بیا جومات کې دا الله کور ته رالیږي. الله وایي هو په شرم وشرمېږې، ته زما کور ته رالیږې. دلته ولېږه که نه خان ډېرې ته ولېږه. وایي دا مې غریبانانو رالیږلي دي، مزدوران دې نوکرانو له مې رالیږله. هغه ځینې دې راوزغلی خبره پوه شي. دی د الله کور ته رالیږي. غریب د غریب مال دی، د غریب شی دی، نو غریب کره کور ته ولېږه. نشي کولی غریب کره نشي لېږلی، خپل ماڼۍ ته خپل بیټک ته راوغواړه. دې چل گئی جومات ته رالیږي د الله کور ته. الله پرې باندې څه خفه کېږي. ښه د الله په کور کې چې یو سړی 1 روپۍ ورکړه چې بیا بهر ته وځي او بهر دې 1 روپۍ ورکړي، نو ایله به د ګناه نه خلاص شي. چاچا نه تلی نه راغلی. یوه مجمع جومات کې ورکړه، نو چې بهر ته وځي د دې د کفا د دې د ګناه نه خلاصېدو دپاره چې صرف دومره وکړي چې 2 مجمع نورې ورکړي، نو ایله به د ګناه نه خلاص شي. ښه دې ما خیراتي ډوډۍ وکړله، جومات له یې ولېږله. جومات له یې ولېږله څه دپاره؟ ځان ګناهګارولو دپاره. انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. ويدعوننا او رابلی دی منګ لرا رغبا د رغبت باندې، مینا باندې، ورهبا او په یره باندې. د الله نه یرم دا خوف هم دی. وکانو لنا خاشین، او دی زمنګ نه یره کوونکي، خشوع کوونکي، عاجزي اختیارونکي. والتي احسنت فرجها، او هغه زنانه احسنت فرجها چې بچ ساتلی خپل شرمګاه. فنفخنا فيها من روحنا، نو پکو داغي په ګریبان کې مونږه د خپل طرف نه روح. وجعلناها وابنها، وګرځوله مونږه هغې لره او د هغې زوی لره آیت النخل العالمین د پاره د عالم. ان هذه امتکم امه واحده. مریم علیه السلام وا د هغې زوی دواړه الله ته محتاجو. واقعات نور صورتونو کې الله ذکر کړلی. ان هذه امتکم امه واحده، یقینا دا ډله ستاسو ډله یوه، دا یوه ډله ده. د آدم علیه السلام نه واخله د رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې، دا ټول یو ډله ده، یو په یو مسله باندې راغلی. کما چې اهمه مسله وه هغه مسله د توحید وه. په دې توحید کې ټول انبیا علیهم السلام شریک دي، اب یو دي. ان هذه امتکم امه واحده، یقینا دا ډله ستاسو د پیغمبرانو دا ډله دا ټوله یوه ډله ده، اختلاف پکې نشتی. وانا ربکم فاعبدون، او زه ستاسو رب ابن خاص زما بندگی کوئ. هر یو پیغمبر ته دا ویلې شي دي، خپل خپل زمانه کې ورته ویلې شي دي. نو دا موږ ته یو درس راکې، ترغیب راکې د دې باندې چې او خلکو د الله بندگی کوئ، د بل چا مه کوئ. وتقطعوا امرهم بینهم، نو نور خلک چې کله راغله د هغې نه وروستو نو تس نسی کو کار د هغې د په خپل منځ کې. پیغمبر څه ویلو، د پیغمبر طریقه څه وه، او خلک چې رالو نو هغې ستې څه جوړ کړه، هر څه ټوکړې ټوکړې کړه. کل الینا راجعون، دا ټول دی موږ ته راګرځېدونکي. الله وایي که ځې نو چېرته به ځې، دقه ځای دی دی نو ځای دی کنډول لی وایي خلک وایي. چرګې وایي که ځې ځای دی کنډول لی، که ځې نو ابازو له به راځي وایي. نو که ځې نو دقه قبر دی، ښه دقه مرګ دی، دقه ځای ته به راځي.
فمن يعمل من الصالحات د دې نه بیا وایو ان شاء الله. و زکریا علیہ السلام تذکرہ د خلکو توکا اذ نادا ربه کله چې आवाज یو خپل رب ته رب لا تذرنی فردا یا الله م پرېږدې ما یوازې وانت خیر الوارثین او ته بهترین د وارث ورکوونکو نه. فاستجبنا له وهبنا له یحیی نو قبولتیا وکړه موږ د هغه دپاره ورکړه موږ هغه ته یحیی علیه السلام. واصلحنا له زوجا او توند کړه موږ د هغه دپاره بیبي د هغه. انهم کانوا یسارعون فی الخیرات یقینا دی چې دی مخکې والی کاو د خیر په کارونو کې ویدعوننا رغبا ورهبا او رابللوی موږ په مینه باندې او په یره باندې وکانوا لنا خاشعین او دی زمونږ دپاره عاجزي کوونکي. والتي احسنت فرجها او هغه زنانه چې بچې ساتلی خپل شرمګاه فنفخنا فيها من روحنا نو پوکو موږ د هغې په ګریبان کې د خپل طرف نه روح. وجعلناها وګرځوله موږ هغې لره وابنها او زوی د هغې آیة نښه للعالمین د پاره د عالم. ان هذه امتکم امة واحده یقینا دا ډله ستاسو ډله یوه ده متفقه متحده ده. وانا ربکم فاعبدون او زه ستاسو رب یم نو خاص زما بندگی کوئ ما ته آواز کوئ بل چاته آواز مه کوئ. الله وی لکه زموږ دا خلک چې وی لوري تا ته وی من ګورتې اوره. الله پیغمبر ته پیغمبرانو ته وی فاعبدون خاص زما بندگی کوئ خاص ما ته آواز کوئ خاص زما نه غواړئ. نو تاسې هم واورئ وی وتقطعوا امرهم بینهم ټوکړې کړو د خلکو وروستو د پیغمبرانو نه کار د هغې چې کوم کار و د هغې چې کوم حکم و هغه ټوکړې ټوکړې کو بینهم په خپل منځ کې کلن الینا راجعون دا ټول دی موږ ته راګرځېدونکي. الله رب عزت موږ له قرآن و سنت باندې عمل توفیق راکړي. واخر دعوانا ربنا ظلمنا انفسنا